سلطان محمود غزنوي رحمت الله علیه بادشاہ تیر شوی دی چې کله دی په هندوستان باندې حمله وکړه نو هلته نه بلا سره زرو سپین زرو هیرې او موتیانې ملغلرې وغیره چې کوم دی راوړ بلا شی راوړ ډېر ونه ملو شو او دا ډېر نیک بادشاه نو د یو سپی زوی ایاز نومې و اتو کالو کم عمر نو د بزن سره اړې کې نو وزیران هم ناستو او دا نوجوان هم سره کې نو ایاز نومې نو او وزیران ورلوي چې بادشاه سره متدي ځان سره ولې کې دا کوم عمر دی او مونږ چې کوم دی خو تجربه کار یو خو تجربه مو شته سینیر نو دې ته ولې کې نه خان کې هغه په غلط مقصد باندې نه کېنو دا هغه مقصد دا چې دا ډېر هوښیار سړی دی او خيار الکت په دې وجه سره کېنو نو بیا بار خلې ورته بیا وینو یو ورځ چې کوم ټول وزیران راغ او د ایاز هم ناستو دی خو نو بادشاہ چې کوم دی خادم لوي چې لړ شي یو کانه وروړ یا سټک وروړ نو چې هغه وروړ جیب نه یو ملغلره چې کوم دی روخه یو قیمتي کانه او دا داسې کانه چې دا ما چې دا بیا روغیږي نو سونه دا چاندي دا قیامت کې بیا روغیږي لکه دا بیا نه روغیږي نو هغه یو وزیر ته وی چې دا سټک والا او دا کانه مات کا نو بادشاہ سلام دا ډېر قیمتي کانه دا ولې ماته ابل ته وی ته مات کا او له دا ډېر قیمتي کانه دا ولې ماته مطلب دا چې نه ماتو لغوي وی چې را بادشاہ ته موږ وجه دا وی چې دا بادشاہ ولې ماتي وجه څه قیمتي کانه دی او دا حکومت کې دا بیا روغیږي نه نو څه وځایش ابل ته وی بل ته وی چا مات نه او چې کله هغه نوجوان تر اوسې دا هغه ایاس تا او چې هغه تر اوسې نو هغه له دا مات نو بس هغه څه ټکا واستو بس کانه دیونه بس وی والو او ماته چې ماته کو نو بادشاہ ورته وی محمود غزنوي وی دا ډېر قیمتي کانه وی دا تا ولې مات دا ډېر قیمتي کانه وی دا تا ولې مات کو ولوي بادشاہ سره دوه خبرې یو دا چې دا کانه ډېر قیمتي او دویم دا چې ستاسو وینا و ندم ډېر قیمتي و نو مال د کانې د قیمت نه ستاسو وینا زیاته قیمتي ښکاره شوه په دې وجه مې ستاسو وینا ته ترجیح ورکړه او دا کانه مې چې مات کړو بادشاہ ورته چې وګور نسل ما ویني چې دا ډېر هوښیار کس دی اصل کې دا خبره چې کوم دي تفصیلونه دي د وجه لیکلې ده چې کله آدم علیه السلام الله تعالی تیار کو او فرشتو ته او چې ابلیس شیطانانو ته وی ابلیس ته وی چې د سجده وکړي یاله نو فرشتو ته وی او ابلیس ته وی د سجده وکړي نو فرشتو سجده وکړي ابلیس سجده نه کوي ګوره زه د اور نه جوړ شوی او دې چې کوم دي د خټه جوړ دي خټه پلان دي د اور په برزي زه غلم چته یاله حالان کې کچته دا مسله وا فرشتوم دا وینا کولې شو چې یاره ټیک ته دې د خټه نه جوړ دي او د ابلیس چې کوم د اور نه جوړ دي هم د نور نه جوړ دي نور خو کوم دي د اور نه بهتر دي نو دا یې ویل شو فرشتو دا نه کتل فرشتو چې کوم دي دا نه وي چې مونږ بهتر یو کدا آدم علیه السلام بهتر دی کدا ابلیس بهتر دی هغه وی چې الله تعالی حکم وکړي چې سجده وکړي په لاره کې سجده وکړه په دې وجه کامیاب او ابلیس چې کوم دی وکړه چې زه بهتر یم او دې بهتر نه دی د الله حکم پرې وځو نو په دې وجه چې کوم دی ناکام شو ټول ورزيله او رسوا شو نو په دې وجه د ایاز چې کوم دی نو د بادشاہ حکم دوه چې بادشاہ ټیک ته دا کانه قیمتي دی خو بادشاہ چې ماته کوم او حکم زیات قیمتي دی نو دې ترجیح ورکړه نو په دې الله تعالی حکم د کته پکار دي دا کانه چې دا کار څنګه دي څنګه نه دی الله حکم کړی موږ به کوو ان شاء الله